قربانی داسې شی دی صحابه کرام هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه کړې وه وما هذه الاضاحی د الله پاک پیغمبره دا قربانی څه شی دی هر کال مونږ په سوونو په لکاو په زرګاو د زناورو وینې تویو نو دا څه شی دی دا قربانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام ستاسو د پلار د ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام سنت دی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام د اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام د خپل بچی قربانی کوله د الله تبارک وتعالى د طرف نو ورته حکم و پمینا مقام کې الله تبارک وتعالى ول د اسمان نه هدیه راولېګله د اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام په ځای باندې د جنت نه ګډ را لېګل شو دا قربانی وکړې شو نو څوک چې غټه کارنامو کی او غټ کارو کی نو هغه یا ورځ بیا بطور یادګار خلق مناوي یاره په دې ورځ باندې یو تاریخي کار شوی و نو هغه ورځ بیا خلق مناوي او غیاد ځان ته تازه کوي نو ابراهیم علیه السلام غټه قربانی کړی و یو غټه کارنامه کړی و چې په خپل بچی باندې چاړ راخکله الله تبارک وتعالى ته د ابراهیم علیه السلام د یادګار دومره خوښ شو او د عمل ورته دومره خوښ شو چې الله تبارک وتعالى هغه نه یو یادګار وګرځاو چې هغه ورځ راشي نو ما تا ته حکم دی چې ته په ساروي باندې چاړه راو کاږه او وینې توی که چې ما ته د ابراهیم علیه السلام یاد را تازه شي او تاسو هم تازه شي نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام دا ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام سنت دی صحابه کرام وفرمایل فما لنا فیها یا رسول الله دا الله پاک پیغمبر نو مونږ نه پکې سدي صرف د ابراهیم علیه السلام غیات تازه کو کنه مونږ ته پکې څه شی میلاویږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بكل شعره حسنه د قربانی په ساروي باندې چې څومره وخت ولال دي د هر وخت په بدل کې تاسو لې یو نیکی ده په هر وخت په بدل باندې تاسو ته نیکی میلاویږي او په بعض زناور باندې ویختنوی وړی پیوی نو صحابه کرام فرمایل فصوف یا رسول الله دا الله پاک پیغمبر تا خو ویخت یاد کړو نو په بعض زناور باندې خو وړی د لکه ګډان شو خان شو تدې څه حکم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بكل شعره من الصوف حسنه د دې وړی چې څومره تارونه دي داغه هم په یو تار باندې تاسو ته نیکی میلاویږي نو په بعض زناور باندې ویختوي لکه بيزي وغیرہ شو واغانی میخي بعض زناور په داسې چې پاغي باندې وړي لکه ګړي او خان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل په هر تار باندې تاسو ته الله نیکی درکړي اسی د غوی د شاوی اختبه سو کشماری اسی په ګډ باندې چې کوم وړی ولاړ دا بیا دا وړی چې کوم تاورونه به سو کشماری مطلب دا دی چې په قربانی باندې ستاسو د بشمیر نه کوي دی بشمیره دومره نه کوي په تاسو ته میلاویږي نو په قربانی کول کې ډیر زیات ثواب دی ډیر زیات ثواب حدیث مبارک کې راځي عائشہ رضی الله تعالی فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کله چې د لوی اختر سحر شي
په دغه ورځ باندې الله تبارک وتعالی ته په عملونو کې خو عمل چې دی هغه د څاروي وینه تویول دي. د لوی اختر په ورځ باندې داسې بل غوره عمل نشته دی د څاروي د وینې تویولو نه علاوه. الله ته په عملونو کې دا خو عمل دی. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وانه لیاتی یوم القیامة بقرونها واشعارها وازلافها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دا کم ساروی چې تاسو د الله د رضا د پاره حلال کې په قربانی کې الله تبارک وتعالى به دا ساروی سره د دې ښکارونو سره د دې ویختو سره د دې سو راولي او د دې انسان د نیکو پتله کې بتلل کېږي. ګوره دا هغه سيزونه دي چې دا د ساروی نه ورته ولې کېږي کنه. د ساروی نه دا هغه ویختو دا هغه سوی دا هغه ښکارونه دا پالتو سیز دی دا څوک استعمالوي نه دا ورتاو کی. خو د قربانۍ چې کم ساروی د هغه نور اجزا خو پرېږده کم چې استعمال شوي دي هغه اجزا چې کم په استعمال کې نه راتله هغه به هم الله ستا د نیکو په تله کې تلي. دومره زیات ثواب دی او قبلېدی څومره زر دي. حدیث مبارک راضی نبی علیہ السلام فرمائی وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. نبی علیہ السلام فرمائی کله چې تاسو د څاروي په مرۍ باندې چاړه راوکاږئ هغه وینه لازمه کې ته نه رسېدلې چې د الله عرش ته رسېدلې ده. دلته لا وینه ځمکې ته نه ده رسېدلې او د الله په دربار کې قبول شو. دومره زیات د دې زر قبلېده دي قربانۍ کې په قربانۍ کې ډېر زیات لوی ثواب دی او یو انسان باندې قرباني واجب ده او بیا هم د قرباني نه کوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ډېره سخته زورنه کړې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من وجد سعة فلم يضحي فلا يحضر مصلانا او كما قال علیه الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو انسان د دې طاقت لري چې د قرباني کولی شي او بیا می قرباني ونه کړه د دې زموږ عیدګاه ته مانځله نه راځي. دې په ما پسې مونږ نه کوي دا څومره سخته زورونه. نبی علیہ السلام فرمایي دې زما عیدګاه ته نه راځي په ما پسې دې مونږ نه کوي چې قرباني په واجب ده او د هغې باوجود دې قرباني نه کوي. ډېره سخته رټنه ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلې ده. نو قرباني کول دا ډېر زیات لوی ثواب لري. بعضې خلک دا خبره کوي یره وای قربانی څه شي لکای دغه پیسې راواله په محله کې دي غریبانان دي یتیمان دي کونډې دي مړه قربانی سره کې خلک په ساونو ساروي لالي دا پیسې چاله وکړي غریبانان ورکه قربانی ته ضرورت نشته دي. دا هغه خلک دي چې کم خلک د دین نه بیزار خلک دي د اسلام نه بیزار خلک دي د دې خلکو د دین او د اسلام سره څه تعلق نشته دي. د غریب سره د کونډې سره د یتیم سره به اسی تعاون کوي د قربانۍ په پیسو سره تعاون نشي کولی. د قربانۍ پیسې تا کونډې یتیم غریب ته ورکړه قرباني دې ونه کړه د الله په دربار کې ګناهګارې. دا خو به سبا ته ووایي چې حج څه لکۍ مړه حج ته څه ضرورت دی هرګې حج په تا فرض دی ته به وایي چې حج څه لکۍ دا پیسې راواله غریبانانو لی ورکړه که نه. بیا به ووایي چې مړه دا مونځ څه شي لکۍ په دې مونځ خو ډېر ټایم لګي په دې ټایم کې لږه مزدوري وکړه دا پیسې چا له ورکړه غریبانانو له ورکړه. هغه به د مونځ نه منکر شي چې اوس مونځ ته څه ضرورت دی په محله کې د غریب موجود دی نو په دې مونځ په ټایم کې څه وکړه مزدوري وکړه هغه پیسې غریب له ورکړه. یا زه غریب سره امداد کوم تعاون کوم خپله پیسې ګټم لہذا مونځ ته پکې ضرورت نشته دی. دا خو به د مونځ نه م انکار وکړي چې دا ټایم غریبانانو مزدورۍ له ورکړه. دا خو به د حج نه م انکار وکړي چې دغه پیسې غریبانانو له ورکړه. دا خو به دغه رنګې د عمرو نه م انکار وکړي چې عمرې ته څه ضرورت دی دا پیسې راواله غریب او مسکین له ورکړه. د قربانۍ نه به م انکار وکړي بیا خو تا د ټولو عباداتو نه انکار وکړو نه قربانی په خپل ځای ده
زکات په خپل ځای دی، صدقه په خپل ځای ده، د غریب سره تعاون او امداد په خپل ځای دی. چېرته خو دې دا ونه وي چې د 1 کروڑ په ګاډي کې څه شیله ګرځي، ځان له مهران موټر یو په 15 لک روپۍ والا دا نورې پیسې غریبانانو له ورکړه که نه. دا خو دې چېرته ونه وي چې هلکه به کروڑ په ګاډي کې څه شیله ګرځي، دا پیسې غریبانانو له ورکړه. دا دې چېرته ونه وي چې په کروڑ روپۍ دې کور جوړ کړی دی، نو ځان له کچه کوټه جوړه کړې، دا نورې پیسې غریبانانو له ورکړه. دا خو دې ونه وي چې څوک غټ غټ ګاډي والی هغه ته دا نه وایي چې دا ګاډي ولې والي، څوک غټې غټې بنګلې جوړوي هغه ته دا نه وایي چې دا بنګلې ولې جوړوي، دا پیسې غریبانانو یتیمانو له ورکړه. خو چې څوک قرباني کوي دی وایي دا پیسې غریبانانو له ورکړه، قرباني مه کوه. چې څوک حج ځي نو دی وایي دا پیسې غریبانانو له ورکړه، حج مه کوه. څوک عمرې له ځي وایي دا پیسې غریبانانو له ورکړه، عمرې مه کوه. کوم ځای کې چې فضول خرچې کېږي هلته دا خبره نه کوي چې دا غریبانانو له ورکړه. دا هغه خلک دی چې دا د دین دشمنان دي، دا د عباداتو دشمنان دي. ښه نو قرباني چې در باندې واجب وه دا به کوي، که دغه پیسې تا خوا غریب له ورکړې ګناهګار پاتې شوي، ذمهواري دې خلاصه نه شوله، ذمهواري دې خلاصه نه شوه. بیا دا قرباني واجب په چا باندې ده؟ قرباني په چا باندې واجب ده؟ نو چې 15 خبرې په چا کې موجود وي په دغه انسان باندې قرباني واجب ده. کمی کمی یو دا چې عاقل وي، نو په لیوني باندې قرباني نشته ده. دویم دا چې بالغ وي، نو په نابالغ باندې قرباني نشته ده. دریم دا چې مقیم وي، نو په مسافر باندې قرباني نشته ده. څلورم دا چې مسلمان وي، الحمدلله مونږ ټول مسلمانان یو، په کافر باندې قرباني نشته ده. او پنځم دا چې آزاد وي، په غلام باندې قرباني نشته ده. غلامان خو هر حال نن سبا ګورې نشته ده. دا کم مزدوران چې د خلکو سره کار کوي، نوکران دي، دا غلامان نه دي، دا آزاد خلک دي. غلامان نن سبا نشته دي. نو دا 15 خبرې چې په چا کې موجود شي په د باندې قرباني واجب ده. خو شرط ورله دا دی چې د صاحب نصاب وي. د څه وي؟ صاحب نصاب وي. صاحب نصاب یعنی مالدار وي چې غریب نه وي. دا 15 خبرې پکې موجود دي او ورسره صاحب نصاب هم دی، نو په د باندې قرباني واجب ده. خو که دا 15 خبرې موجود دي خو صاحب نصاب نه دی، نو بیا په قرباني واجب نه ده. صاحب نصاب چاته ویل کېږي؟ صاحب نصاب هغه چاته ویل کېږي چې په چا باندې زکات واجب ده. څوک چې زکات ورکوي نو دی به قرباني هم کوي، څوک چې سرسایه ورکوي دی به قرباني هم کوي. خو په زکات کې او په قربانۍ کې فرق دا دی چې په زکات کې حولان حول کال تیرېدل شرط دی. یو سړي سره پیسې دی او په هغې باندې کال تیر شو نو زکات پې واجب دی. او په قربانۍ کې حولان حول کال تیرېدل شرط نه دی. د اختر نه یو ورځ مخکې دا سړی صاحب نصاب شو نو هم پې سبا له قرباني څه ده؟ واجب ده. پوهیږئ که نه پوهیږئ؟ نو صاحب نصاب رسوک دی د چا سره چې 1.5 تولې سره زر وي. د چا سره څه؟ د چا سره چې 1.5 تولې سره زر وي. د چا سره څه؟ 1.5 تولې سره زر، یا 2.50 تولې سپین زر ورسره وي، 52 تولې سپین زر ورسره وي، یا د دې قیمت ورسره وي، د 2.50 تولو سپینو زرو ورسره وي قیمت ورسره وي، یا د ضرورت اصلي نه علاوه ورسره په کور کې سامان پروت دی چې د هغې حساب کتاب وکړي نو د 2.50 تولو سپینو زرو ته د هغې قیمت رسي. د ضرورت اصلي نه ورسره دومره زیات سامان دی. دارنګې یا مالی تجارت دی چې د هغې قیمت 52 تولې سپینو زرو 2.50 تولې سپینو زرو ته رسي. نو لنډه خبره دا ده چې د چا سره 1.5 تولې سپین زر وي، د چا سره 1.5 تولې سره زر وي، قرباني پې څه ده؟ واجب ده. یا ورسره 2.50 تولې سپین زر قرباني پې څه ده؟ واجب ده. یا د 2.50 تولو سپینو زرو قیمت ورسره موجود وي نو قرباني پې څه ده؟ واجب ده. یا د ضرورت نه سیواګر سامان دی چې د هغې پیسې راټولې کړي نو څو ته رسي؟ 2.50 تولو سپینو زرو قیمت ته رسي. پوهېږئ که نه؟ یا دغه رنګې
د مالی تجارت ته چې قیمت 2.50 نیمو تول سپینو زرو ته رسی نو په دې انسان باندې قرباني صدا واجب ده. اوس قیمت ځکه نه یادوم چې دې قیمتونو کې فرق راځي. اکثر زمونږ زاړه بیانونه بیا خلک پاغې نوي کال کې ورکي، نو چې پروس کال یا بل کال مونږ بیان کړی و نو مونږ به وي 1.5 لاک روپۍ نصاب دا چې د چا سره وي هغه صاحب نصاب دی نو هغه بیان هغوی څه کال ورکي نو څه کال خو 1.5 لاک روپۍ نصاب نه دی که نه دا 2026 نصاب چې دی نو 5.5 لاک روپۍ دی 5.5 لاک روپۍ د 2.50 نیمو تولو سپینو زرو قیمت چې معلوم کې نو څو ته رسي اندازتن 5.5 لاک روپو ته رسي. نو د یو سړي سره چې نن سبا 5.5 لاک روپۍ دی او قرضې پې نشته نو قرباني پې څه ده واجب د قرضې پې نشته. ها کو قرضې پې دي دلته ورسره 5.5 لاک روپۍ هم پرتې دي خو دلته پې 3 لاک روپۍ قرضه هم ده نو بیا پې قرباني واجب ده قرباني دي نه کوي دا پردی قرض دي ورکړم بیا صحیح ده ځان نه دي دغه نه راغی پخناټی چې زه قرباني کوم د دکانداران به پسې ګرځي ټلیفونونه به پسې کوي روزانه وایي پیسې راوړه هغه پیسې نه ورکوي دلته قرباني کوي اول د خلکو قرضونه ورکه پیسې در سره پاتې شي بیا څه وکړه قرباني وکړه. نو دانا چې پردی حق ته خوړلی دی او هغه دې په تکلیف کې اچولی دی او هغه در پسې ټلیفونونه کوي او ته روپۍ نه ورکوي چاته قرضه نه ورکوي خلک دې په جړه وجړو دکانداران دې په جړه وجړولو او دلته وایي زه قرباني کوم د دې نه ښه دا چې لومبې دغه قرضونه خلاص کړي. خبره پوهېږئ که نه نو دا حساب چې د چا سره وي دا سړی صاحب نصاب دی قرباني پې څه ده واجب ده. اوس یو سړی وایي مولي صاحبو 5.5 لاک روپۍ خو را سره نشته دی او ما سره یو 2 لاک روپۍ اسې سیواګري پرتې دي نو غواړم چې قرباني پې وکړم قرباني را باندې کېږي بالکل وکړه ثواب پکې ډېر دی ثواب پکې ډېر دی خو که قرباني دې ونه کړه نو ګناهګار نه یې او که ودې کړه نو ثواب پکې ډېر دی. اوس یو سړی مولي صاحب زما زړه غواړي چې قرباني وکړم پیسې ورله قرضوم په قرضو باندې قرباني کوم وایي کوم او که ودې کړه ثواب پې درته میلاویږي ثواب پې درته د قربانۍ دپاره د قرض وکړه او قرباني دې وکړه ثواب پې درته میلاو شو خو شرط پکې دا دی چې قرض باندې بیا هغې سړي د الټۍ نه ورولې ښه بیا هغه په هغې خپل خو باندې نه ستومانه کوي د قربانۍ دپاره د قرض کوه هغه درته بیا خیرې کوي نو دې دپاره بیا قرضونه مه کوه. ها که هغه ته په سمه طریقه قرض ورکولی شي وکړه او قرباني دې پې وکړه ښه خبره د ثواب درته څه کېږي میلاویږي. نو یوه خبره دویمه خبره لکه څرنګه چې په نارینه باندې قرباني واجب ده دارنګې په زنانه باندې هم قرباني واجب ده چې کله صاحب نصاب وي د یوې زنانه سره کالي پتري دي یا ورسره 5.5 لاک روپۍ نغدي دي یا کالي دومره دي چې د هغې قیمت څو ته رسي 5.5 لاک روپو ته رسي نو دا ښځه به بیا څه کوي قرباني کوي قرباني په دې واجب ده کو خاوند د دې د طرف نه وکړه کېږي کو وی نه کړه نو دا ګناهګاره ده دا به خپله قرباني په خپله کوي صحیح شو که نه. دارنګې یو مسله بله کو چېرې زامن د پلار سره شریک وي کاروبار خوراک سکاک هر څه شریک دي او ټول زامن پیسې راوړي او پلار له ورکوي ځان ته څه شی نه پرېږدي نو بیا صرف په پلار باندې قرباني واجب ده او په زامنو باندې نشته دی. ها یو مسله پکې ده زامن پیسې پلار له هم ورکوي خو ځان هم جمعواري کوي نن سبا خو دا شی ډېر شروع دی که نه په شریکه کې وي ځان پوره کوه په شریکه کې ځان پوره کوه نو کور 100,000 روپۍ شو کوي یا 10,000 شو کوي او شاته 50,000 خوندي کوي ٹھیک ده که نه. نو اوس یو ځای داسې دی چې هغه په شریکه کې ځان پوره کوي بینک بیلنس هم برابر کړی دی نو دی به څه وایي چې په ما قرباني نه کېږي خیر دی پلار دی وکړي نه پیسې خو دې په بینک کې پټې کړي دي خو د الله نه یې نشي پټولی د الله نه نشي پټولی په بینک کې دې پیسې پرتې دي ځان له دې سیټ کړي دي قرباني به ټیک قرباني به کوي وسو قرباني در باندې واجب ده اوس ته صاحب نصابي د پلار په پیسو ته نه خلاصېږي صحیح شو. نو که یو زوی ځان له پیسې سیټ کړي چې 5.5 لاکو ته روپو ته رسي نو دې د پلار په قرباني نه خلاصېږي ځان له به هم څه کوي قرباني به کوي. مسله پوه شوه که پوه نه شي. دغه رنګې وروڼه د شریک پاتې کېږي
شریک رونه پاتې کیږي، پلار نشته رونه دي شریک پاتې کیږي. او هر رور مزدوري کوي او پیسې ګټي کور ته راوړي. اوس په کتلی شي چې په کور کې کومې د شریکې پیسې پرتی دي او هغه پیسې تقسیم کې په دې ورونو باندې، نو هر رور پکې صاحب نصاب جوړیږي. مثال په تور 3 ورونه د شریک پاتې کیږي او په کور کې 6 لک روپۍ پرتی دي د شریکې. اوس دا 6 لک روپۍ چې ته په 3 تنو تقسیم کړي، هر رور پکې صاحب نصاب جوړیږي که نه جوړیږي؟ نو په دې کې به هر یو تن ځان له قرباني کوي. هر رور به ځان له قرباني کوي. په کور کې دومره پیسې پرتی دي د شریکې درونو چې هر رور باندې تقسیم شي، نو هر رور صاحب نصاب نه جوړیږي. مثال په تور 10 لک روپۍ په کور کې د شریکې پرتی دي او ورونه څو شریک دي؟ 3. نو دا 10 لک چې په 3 تقسیم کړي، هر رور صاحب نصاب جوړیږي؟ نه جوړیږي. نو بیا قرباني په یو تن هم نشته. قرباني په یو تن وینا مولوی صاحب قرباني خو کول غواړي 10 لک روپۍ دي چې قرباني خو پکې وکړو که نه وکړي. قرباني خو یو تن به کوي، یو تن به پکې متعین کوي. دا به نه وایي چې دا زمونږ د شریکې قرباني ده. د شریکې قرباني نه چې حصه دې ونیوه یوه او ته وایي دا زمونږ د ټول کور د طرفه قرباني شو. د ټول کور د طرفه قرباني نه کېږي. بیا په ورونو کې ورونو متعین کوي دا قرباني به د هغه د طرفه شي. دې باندې پوه شوې که پوه نه شوې؟ نو دا د قربانۍ متعلق یو څو مسلې دي چې په دغه خلکو باندې قرباني څه ده؟ واجب ده. او په دې طریقه حسن بصري رحمه الله فرمایي وایي دا میخه چې دا د غوا یو قسم دی. حسن بصري رحمه الله او دا په کبارو تابعینو کې د ډېر شي صحابه کرام لیدلي دي. نو دوی دا میخه چې دا د غوا یو قسم دی، نو پکارو چې صحابي په رد کړه وې کنه چې دا دې څه وویلو. په دې اجماع شوی تمام صحابه کرام په غلي پاتې شي. بل او هغه خیر القرون و نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای زمانه غوره ده، د تابعین زمانه غوره ده، د تبع تابعین زمانه غوره ده. حسن بصری په تابعینو کې دغه صحابه کرام لیدلي دي. هغه وی دا میخه چې دا یو قسم د غوا دی. بل خبره دا یوازې د قربانۍ مسله نه ده. یوازې د قربانۍ مسله نه ده. دې کې مسله ګوره د زکات راځي. ټیک شو کنه چې په میخو کې زکات شته که نشته؟ نبی علیہ السلام خو د میخو زکات نه دی ذکر کړی. اوس پر میخو نه زکات ورکوي که نه ورکوي؟ علی رضی الله تعالی عنہ 10 میخه په زکات کې حساب کړی ده او حالانکه 10 غوا په زکات کې ده. په زکات کې به 10 غوا په زکات کې ورکوي. علی رضی 10 میخه هم په حساب کړی په زکات کې. پته ولګېده که نه چې دا میخ هم علي رضی الله تعالی عنہ د څه نه حساب کړې ده؟ د غواګانو نه حساب کړې ده. زکات او بل علي رضی الله تعالی عنہ قول دی وی په میخه کې هم وطن شرکت کولی شي. په قربانۍ کې به څو تنه شرکت کولی شي؟ وطن. مخکې زه تاته یو بله خبره وکړم. دا کم خلک چې وی په میخه باندې قرباني نه کېږي که نه، زه به د دې قربانۍ مسالې له وروستو راشم. د دې نه به مخکې یو بله خبره وکړم. د هغې دلیل دا دی چې نبي علیه الصلاة وسلام د میخې قرباني نه ده کړې. دا دلیل دی. وی په میخه قرباني ځکه نه کېږي چې نبي علیه السلام د میخې قرباني نه ده کړې. زه لږ بل طرف نه راځم. زه هم د میخې غوښه خوړل جایز دی او که جایز نه دی؟ د میخې پیس کل جایز دی او که جایز نه دی؟ نو هغه رونه وایي څوک چې وایي د میخې قرباني نه کېږي، وایي غوښه خوړل جایز دی او پیس کل هم جایز دی او قرباني جایز نه ده. نو زه ورته وایم غوښه خوړل کوئی جایز نو نبي علیه السلام نه دا ثابت کړي چې تا په ژوند کې د میخې غوښه خوړلې ده یا د میخې پیس کلی دي؟ د دې ثبوت نشته دی. د دې ثبوت نشته. نو هغه بیا د قرآن یو آیت مونږ ته پیش کوي. الله تبارک وتعالی فرمایي احلت لکم بهیمة الانعام، ستاسو دپاره حلال کړی شوي بهیمة الانعام. نو وایي دا میخه په بهیمة الانعام کې داخله ده. د دغې آیت نه هغې څه نیسي؟ دلیل نیسي. نو مونږ وایو دکه بهیمة الانعام د قربانۍ دپاره هم راغلی دی. الله تبارک وتعالی سوره حج کې فرمایي چې ولکل امة جعلنا منسکا، د هر امت دپاره مونږ قرباني ګرځولې ده
او بیا وروستو الله تبارک وتعالی د قربانۍ هغه څاروي ذکر کړي چې په کومو څارو قرباني کیږي. نو فذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام. مخکې وی تاسو لپاره بهیمة الانعام حلال کړی شوی دی، وروستو وی قرباني وکړئ د بهیمة الانعام. نو ګوره هغې وی میخه ځکه حلاله ده چې قرآن کې الله تبارک وتعالی فرمایي دا بهیمة الانعام ده. نو موږ په قربانۍ کې هم الله تبارک وتعالی فرمایي چې دا بهیمة الانعام ده. نو ګوره د میخې قرباني دا د قرآن نه ثابت ده، ځکه چې دا یو قسم. بله خبره دا ده څلور واړه مذاهب امام ابو حنیفه رحمه الله، امام مالک رحمه الله، امام شافعی رحمه الله، امام احمد بن حنبل رحمه الله، په تمامو مذاهبو کې د میخې قرباني جایز ده. بله وتنظیم زه به یو بله خبره وکړم د دې اهل لغت له اعتبار ټیک شو. دا میخه چې ده که نه د ته چې څومره د لغاتو د عربۍ کتابونه وګوري، د لغاتو کتابونه چې د عربۍ وګوري که نه، هغې ټولو دا لیکلي دي چې الجاموس نوع من البقر. وی دا میخ د میخې ته په عربۍ کې جاموس ویلی شي ښه. وی الجاموس نوع من البقر، دا میخه چې ده دا د غوا یو قسم دی. ګوره تمام د عربۍ کتابونو دا ویلي د لغاتو، هغې وی دا میخه د غواګانو یو قسم دی. اوس دا خبره چې نبی علیه الصلاة والسلام ولې د میخې قرباني، نو په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې میخه ونه نو دا وینه، نو نبی علیه السلام د دې قرباني ځکه نه ده کړې. دا ولې هلته نشته دی؟ دا میخه که تاسو خیال کړئ کومه علاقه کې چې اوبه زیاته وي دا هلته کې ښه پایي، نو هلته اوبه نشته دی. نور دا یو قسم د غوا دی. او بله خبره ګوره په قرآن او په حدیث باندې مونږ زیات پوهېږو که تابعین او صحابه کرام زیات پوهېږي. حسن بصري رحمه الله فرمایي وی دا میخه چې دا د غوا یو قسم دی. حسن بصري رحمه الله او دا په کبارو تابعینو کې د ډېر شی صحابه کرام لیدلي دي. نو دوی دا میخه چې دا د غوا یو قسم دی، نو پکارو چې صحابي پې رد کړی وی که نه چې دا دې څه وویلو. په دې اجماع شوي تمام صحابه کرام پې غلي پاتې شوي. بل او هغه خیر القرون و. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي زما زمانه غوره ده، د تابعینو زمانه غوره ده، د تبع تابعینو زمانه غوره ده. حسن بصري په تابعینو کې دغه صحابه کرام لیدلي دي، هغه وایي دا میخه چې دا یو قسم د غوا دی. بله خبره دا یوازې د قربانۍ مسله نه ده، یوازې د قربانۍ مسله نه ده، دې کې مسله ګوره د زکات راځي. ټیک شو که نه؟ چې په میخو کې زکات شته که نشته؟ نبی علیه السلام خو د میخو زکات نه دی ذکر کړی. اوس پر میخو نه زکات ورکوي که نه ورکوي؟ علي رضی الله تعالی عنه 10 میخه په زکات کې حساب کړې ده، او حالانکه 10 غوا په زکات کې ده. په زکات کې به 10 غوا په زکات کې ورکوي. علي رضی الله 10 میخه هم په څه کې حساب کړې په زکات کې. نو پته ولګېده که نه چې دا میخه هم علي رضی الله تعالی عنه د څه نه حساب کړې ده؟ د غواګانو نه حساب کړې ده. زکات او بل علي رضی الله تعالی عنہ قول له وی په میخه کې هم ورته نه شرکت کولی شي. په قربانۍ کې به څو تنه شرکت کولی شي؟ 2 تنه. نو دا خبره چې څوک کوي چې دا میخه قرباني جایز نه ده، دا د اهل حدیث رونه کوي. او د اهل حدیثو اکثر فتاوی غټ علما چې دي، دوی چې کوم قابل علما دي، هغوی ټولو خپلو فتاوو کې دا لیکلي دي چې دا میخه دا د غوا یو قسم دی. د ګډانو کې ډېر شي قسمونه شته که نشته؟ شته دی که نه؟ د څو لمونو دي او څه پورې ساده لکوي. غواګانو کې څومره قسمونه دي؟ ډېر قسمونه دي. نو څنګه چې د هر قسمه ګډ قرباني جایز ده، د هر قسمه غوا قرباني جایز ده، دغه رنګې دا میخ هم یو قسم د غوا نه شو، دا هم د غوا یو قسم دی، د دې قرباني څه ده؟ جایز ده. دا چا ویلي دي چې نبی علیه الصلاة والسلام د پلانکۍ ګډ حلال کړی و، نو د پلانکۍ ګډ قرباني جایز نه ده. پوه شئ که پوه نه شئ؟ نو دا هسې یو ټینشن خلکو ته جوړول دي، خلک په یو مشکل کې اچول دي. د میخې قرباني جایز ده بغیر څه د کراهت نه. په دې باندې د 4 وړو مذاهبو اتفاق دی، په دې باندې اجماع د امت ده.
د امت اجماع په دې را نقل شوی ده. اوس اکا دوکا سړی را پاسې و چې د میخې قرباني جایز نه ده، دا دغه ذاتي خبره کې دا دغه ذاتي رایې کې داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ. په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي، او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي، او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام، ډېره مننه.